دې دعا په برکت باندې با او یا زره فرشتي ستا د پاره د ماښام پورې د مغفرت دعاګانې غواړي. که ماښام دې دا دعا ووي نو د سحر پورې به او یا زره فرشتي ستا د پاره د مغفرت دعاګانې غواړي. مختصر عمل دی او د ترمذي شریف حدیث مبارکه دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم یو انسان د سحر په وخت کې یا د ماښام په وخت کې اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دا درې ځله ووایي او د هغې سره د سوره حشر اخرني درې آیاتونه هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. دا درې آیاتونه او دغه مختصر دعا دا چې کم یو انسان سحر وي د ماښامه پورې به 70,000 فرشتي ستا لپاره د مغفرت دعاګانې غواړي. که د ماښام وي نو د سحر پورې به الله رب العالمین په حکم باندې او یا زره فرشتي ستا لپاره د مغفرت او د بخښنې دعا غواړي. که په دې شپه کې مړ شي نو د شهادت مرتبه به الله رب العالمین تا ته درکړي. که په دې ورځ کې مړ شي نو د شهید درجه به الله رب العالمین تا ته درکړي. مختصر عمل دی، ضرور وکړئ او په خپل عمل کې ضرور راوړئ.